अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जिस हद तक तुम्हें तौफीक है और सुनो और इताअत करो और खर्च करो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा د خدای پاک تقوا خپل کوي تر کومه حد چې تاسو توفیق لرئ او اورئ او اطاعت کوئ او خرج کوئ دا به تاسو لپاره بهتره وي او کوم خلک چې د نفس د شومتیا نه بچ کړی شي نو دا خلک دي چې کامیابي به بیا مومي او که تاسو خدای پاک له قرضه حسنه ورکړئ نو هغه به د تاسو لپاره زیاته کړي او تاسو به وبخئ او خدای پاک ډېر قدرشناس او بردباره دی لکه څنګه چې د آیت نه ظاهره ده چې خدای پاک د مؤمنانو پام دې طرف ته ګرځوي چې تقوا خپله کوي او په کامل اطاعت د خدای پاک حکمونه پوره کوي او د خدای پاک چې کوم بې شمېره احکامات دي په هغوی کې یو د خدای پاک په لاره کې د خرج کولو باره کې هم دی نو یو مؤمن له هېڅ چرم د مال د قربانۍ په وخت څه قسمه تردد نه دی کول پکار ځکه چې مؤمنان چې کومه د مال قربانۍ کوي هغه د یو نیک مقصد لپاره وي نن د حضرت مسیح موعود علیه السلام جومات هغه جومات دی چې د خدای پاک رضا ترلاسه کولو لپاره د هغه له خاطره د نیک مقصدونو ترقۍ لپاره خرج کوي او د خرج کولو خواهش لري د اسلام تبلیغ دی د مبلغینو تیاری هغوی د عمل میدان ته لیږل د لټریچر چاپ د قرآن اشاعت
د جوماتونو تعمیر، مشنوں کا مختلف ممالک میں اجرا ہے، د میشن هاوسونو تعمیر، د سکولونو قیام، ہسپتالوں کا قیام ہے، په مختلفو ملکونو کې د انسانی خدمت کا ریډیو سټیشنونو اجرا چې به د دین تعلیم خورولو کېږي، اسی طرح کے مختلف نوع د هسپتالونو قیام او همدغه شان د انسانیت د خدمت نور ډېر کارونه دي. اور حقوق العباد کی غرض دا تعلق رکھتے چې همدغه شان مختلف قسمه کارونه دي ہیں، جو آج دنیا کے نقشے پر چې د خدای او د بندګانو اسلامی تعلیم کے د حقونو پوره کولو سره تعلق لري. صرف جماعت احمدیہ کر رہی ہے. او نن د دنیا په نقشه د حقیقي اسلامي تعلیم مطابق دا کارونه صرف هم جماعت احمدیه کوي. مان کر ان دا ځکه روح کو سمجھو. چې موږ چې د زمانې امام منلی دی، نو د دغو کارونو په روح پوه شوي یو. موږ هغه خلک یو ہونے کا ادراک حاصل کیا ہے جن کا چې د نفس د شومتیا نه ځان ساتو، یعنی وہ لوگ او داسې په هغو خلکو کې د شاملېدو ادراک ترلاسه کړی دی چې مفلحون کې شمېرلی کېږي. یعنی هغه خلک اس کے معنی میں وسعت ہے. چې صرف د دې مطلب صرف کامیابی نه دی، بلکې د دې مطلب دا دی کاش پانے والے ہیں، چې هغه خلک چې کشایش به ترلاسه کوي، یعنی وسعت، اپنی د نیک دې تفصیل د کامیابونو ډېر زیات دی. هغه خلک چې کشایش به بیا مومي، کامیابی به حاصلوي، وہ لوگ د خپلو نیکو خواهشاتو تکمیل به کوي، حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والے ہیں. ایسی خوشگوار زندگی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو. دا هغه خلک دي چې د یو خوشګواره ژوند خدا تعالیٰ د کی ترلاسه کولو خواهش لري، جن کی کشائش داسې خوشګواره ژوند چې د خدای پاک د رضا له خاطرې وي، مستقل رہتا ہے، چې د چا ژوند د خدای پاک په حفاظت کې راشي، اطمینان حاصل کرنے والے ہیں، چې د کمو خلکو کشایش دوام لري، یعنی مستقل وي، د خدای پاک په فضل اطمینان ورته ترلاسه شوی وي. په چا چې تل د خدای پاک فضلونه ورېږي، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے په دې دنیا کې کامیابیاں پاتے ہیں. او په اخروي ژوند کې. کامیابیاں محدود نہیں ہوتی. نو کم خلک انہوں نے بتایا چې د خدای پاک له طرفه کامیابی بیا مومي، ان نو د هغوی بے انتہا کامیابی محدودې نه وي، بلکې لکه څنګه چې ما وویل قسمت ہیں وہ لوگ چې د قسم کی کامیابی. هغوی دا کامیابی بې انتها وسعت لري. پھر اللہ تعالیٰ نے نو څومره خوشقسمته دي هغه خلک خرچ کرنے والوں چې دا قسمه کامیابی ترلاسه کوي. ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کم خلک چې د خدای پاک په لاره کې خرج کوي، د هغوی باره کې خدای پاک بیا دا فرمایلی دي چې یہ جو خرچ کرنے والے ہیں تم لوگ، دوی نه صرف د خرج غوښتنه نه کېږي، یہ خرچ جو ہے بلکې خرچ کرنے والوں کی فلاح کا ایک ذریعہ ہے. دا کم خلک چې دا خرج کوي، خدا تعالیٰ ادھار نہیں رکھتا. تاسو چې نو دا خرج د خرج کوونکیو د فلاح وسیله هم ده. قربانیوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح خدای پاک دیکھتا ہے په ځان قرض نه ساتي. اور ان کی اس طرح قدر کرتا ہے. ستاسو له طرفه د مال قربانۍ تم نے خدا تعالیٰ کو جیسے قرضہ حسنہ چې کمې کېږي، نو هغوی ته خدای پاک داسې د مینې په نظر ګوري، داسې قدر یې کوي چې لکه تاسو هغه له څه قرض حسنه ورکړې وي. صرف یہ نہیں او چې کله د قرض د واپسۍ وخت راشي، بلکہ نو خدای پاک هغه زیات کې واپسې کوي. تم اس قربانی او صرف دا نه، تمہاری اس قربانی کی وجہ سے تمہارے بلکې خدای پاک فرمایي چې ستاسو د دغې قربانۍ په وجه به بخش دے گا، بلکہ مزید نیکیوں کی توفیق بخشے گا. هغه ستاسو ګناهونه مو بخښي. بس تم اللہ تعالیٰ کی قدر او صرف دا نه چې ستاسو ګناهونه به وبخښي، بلکې تاسو له به د نورو نیکو توفیق هم در وبخښي. کس قدر نو تاسو تفصیل خو د خدای پاک د قدر شناسۍ اندازه نشئ کولی. بس کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ د دې قدر شناسۍ لږ ډېر تفصیل د لفظ مفلحون په وضاحت کې بیان شو. فیض سے اس طرح. نو څومره خوش قسمته دي هغه خلک اور جیسا کہ میں نے کہا آج اس دنیا
چې د خدای پاک د فیض نه داسې فیض ترلاسه کوي. او لکه څنګه چې ما وویل چې نن په دغه دنیا کې محمدیان دي چې د خدای پاک په لاره کې د خرج ادراک لري. همدغه وجه ده چې محمدیان د دغه فیض نه فیضیده کېږي لګیا دي. او دا صرف څه زباني خبرې نه دي، بلکې داسې په سوونو او په زرګونو مثالونه دي چې وخت په وخت زما وړاندې راځي. کم خلک چې د مال قرباني کوي هغوی یې بیانوي، لیکي او سره د یوې ناقلارې هغوی دا قرباني کوي. که د مال د قربانۍ یا د خدای پاک په لاره کې د خرج کولو ادراک نه وي، نو څنګه څوک دومره په ناقلارۍ مال قربانولی شي؟ او بیا هم دا نه، بلکې داسې ډېر خلک دي چې د دغې مالي قربانۍ نه پس فوري طور دې تجربې نه تېرېږي چې څنګه خدای پاک واپس چې ورکوي نو پیسې زیاتې کړي ورله. او بیا د خدای پاک دغه د مینې سلوک په هغوی دومره اثر وي چې د خدای پاک په فضل کم مال چې زیات شوي وي هغه هم د هغه په لار کې خرج کړي، نو داسې هغوی په مالي لحاظ هم فضلونه ترلاسه کوونکي شي. او نور چې کوم مفادات دي، نور چې کوم فیضونه دي، هغه هم هغوی ته مسلسل رسي. داسې ډېر واقعات دي چې احمدیان یې ډېر په جذباتي انداز کې بیانوي چې څنګه خدای پاک په هغوی فضل وفرمایلو او هغوی ته د مال د قربانۍ توفیق ترلاسه شو، او د هغوی د امیدونو نه زیات هغوی د خدای پاک د فضل نه برخه بیا مونده. همداسې یو څو واقعات به زه دا وخت تاسو ته وړاندې کوم. بینین نه زموږ د سلسلې مبلغ لیکي چې د کوتونو ښار نه زموږ یو معمر احمدي دی، سلمان صاحب، چې په مالي لحاظ ډېر کمزوری دی. دسمبر کې چې د بینین جلسه سالانه وه، نو د هغه دومره حیثیت هم نه و چې په تلو راتلو چې کم 1500 فرانک صفر لګي هغه په خپله ورکړی وی. جلسې کې شاملېدو لپاره چې دوی ته وویلو شو، اصرار ورته وکړل شو، نو بهرحال دوی کوشش وکړو د یو طرف کرایه ورکړه او د جلسې ځای ته ورسېدو، خو د واپس لو کرایه ورسره نه وه. نو د دوی د واپسۍ انتظام بیا وکړی شو، او د جلسې نه چې واپس کور ته ورسېدو 15 ورځې تېرې شوې، نو د وقف جدید چې کوم محصلین دي چنده اخیستونکي هغوی د دوی کور ته راغلل او دوی ته یې وویل چې د دوی چنده پاتې ده، د وقف جدید چې کومه وعده دوی کړې وه. نو حجر سلمان صاحب ډېر په روم تندي هغوی ته په خیر راغلي وویل، او د دوی چې کومه د وقف جدید چنده وه د هغې چې واوردو نو کور ته لاړو او 6,000 فرانک صفر راوړو ورله یې ورکړې. لیکونکي لیکي چې د هغوی د حیثیت په لحاظ دا پیسې ډېرې زیاتې وې. په دې محصل شهود صاحب مخکې خو ډېر جذباتي شو، بیا ورته وویل چې تاسو بېشکه لږې پیسې ورکوئ، دومره ډېرې مه ورکوئ، ماشومان لپاره هم څه وساتئ ځکه چې دا ستاسو د حیثیت نه ډېرې زیاتې دي. نو هغوی ورته وویل چې خدای پاک چې ماته دا پیسې راکړې دي نو همد هغه په لار کې ولې ورنه کړم، دا پیسې زما نه دي، دا د خدای پاک امانت دی. ما سره خو جلسې تلو لپاره هم پیسې نه وي، ډېره په ګرانه مې د یو طرف کرایه پیدا کړې وه، خو چې واپس راغلم نو خدای پاک راته دومره څه راوبخل چې په خوشحالۍ زه دا پیسې د هغه په لار کې وکړم.
او بیا دا هم وویل چې 2 ورځو پس بیا راشئ نو نورې به درکړم. او بیا 2 ورځو پس چې هغوی ورغه نو هغوی ورله 2000 فرانک سیفا نور هم ورکړه. بیا د تنزانیا نه زمونږ مبلغ لیکي چې هلته د یوې علاقې احمد منوپي صاحب چې نو مبایع دی د کله مخکې آمدی شوی دی، هغه بار بار دا ذکر کړی دی چې دا ما کتلی دی چې موږ چې په وقف جدید او په تاریخ جدید کې چې سم ورکو نو خدای پاک هغه زیات کې موږ واپس راکړي. او تر څو چې په جومات کې شامل نه وو نو نه پوهېدو چې پیسه هم چېرته ځای لګیا ده، خو کله چې جومات کې شامل یو او چنده ورکول هم شروع کړې ده نو زړه ته یو سکون رسي. او زموږ معاشي حالات هم اوس مخکې نه ډېر ښه شوي دي. بیا د بورونډي نه زموږ د سلسلې مبلغ لیکي چې هلته یو ابوبکر صاحب دی، ډېر غریب نوی آمدی شوی دی، په معمولي تنخواه یې ګزاره ده، د خپل مور پلار هم مدد کوي. نو دوی وایي چې زه چې کله هغوی له لاړم د وقف جدید چندې لپاره نو څه خو یې فوراً ورکړه او ویې ویل چې د دوی والد صاحب د خپل زخم د لاسه ډېر بیمار دی او د 3 میاشتو راځي په هسپتال کې ډېر علاج یې وکړو، دیسي علاج هم کړی دی. اوس ډاکټران سوچ کوي چې د هغوی خپه پرېږدي ځکه چې دی نه بغیر بل لار اوس نشته. مبلغ صاحب لیکي چې ابوبکر صاحب 2 هفتو پس بیا جمعې ته راغلل او ټولو نه مخکې خو یې خپله د وقف جدید پاتې چنده ورکړه او بیا یې د درد نه ډکو لفظونو کې مننه کول شروع کړه. ویې ویل چې د وقف جدید د چندې معمولي رقم مې چې ورکړو یعنې مخکې چې کومه ادایګي کړې وه نو د هغې فضل دا وشو چې چېرته چې ما کار کولو نو هلته زما مالک زما تنخواه زیاته کړه. او دې نه هم زیات فضل دا وشو چې زما د والد صاحب خپه هم سمېدل شروع شوه. مخکې به هغوی د لښته په ډډه ګرځېده، اوس بغیر د څه ډډې نه ګرځي. نو دا ټول د چندې برکت دی. او بیا هغوی ویل چې ما ته د آمد مطابق د چندې عام حساب هم وښایي چې زه باقاعده چنده ورکول شروع کړم. بیا د تنزانیا د لیډي ریجن نه سلماني صاحب سلیماني صاحب بیانوي چې زه دوکاندار یم، 13 کال مې په کاروبار کې نقصان کړی و، خو ما د تاریخ جدید او د وقف جدید په چندو کې څه فرق رانه وستو او په روژه کې مې د خپل د لوز نه زیاته ادایګي وکړه چې د خلیفة المسیح دعاګانو کې مې برخه شو د دغه نقصان نه بهر راوځم. نو خدای پاک را باندې داسې فضل وکړو چې ها وخت مې صرف یو دوکان و هغې کې مې راته نقصان و. خدای پاک زما چندې کې داسې برکت واچولی چې اوس زما 2 دوکانونه دي. نو خدای پاک فرمایي چې هغه باقي څه نه پرېږدي په ځان بلکې یو په ډېر عمر زیات کړي. بیا د تنزانیا د بټواره ریجن نه زموږ نومبای شانګو زبیري صاحب وایي چې زه جومات کې شامل شوم او بیا مې جومات پرېښودو او بیا د مقامي معلم په کوششونو جومات ته واپس رالم. زه چې د جومات نظام نه بهر وم نو ګزاره مې په ګرانه روانه وه، هره ورځ به راته نقصان کېدو. زما یو سایکل و، وړوکی شان مې کاروبار و، په سایکل به مې لوښي ګرځولو او خرڅول به مې، خو ټوله ورځ به تېره شوه او هېڅ به نه خرڅېده. خو چې کله نه جومات کې شامل شویم، د جومات په نظام کې شامل شویم او په تحریکاتو کې مې چندې ورکول شروع کړي دي نو په لږې مودې کې مې معاشي حالت هم بدل شوی دی. خدای پاک د چندې ورکولو په وجه دومره برکت واچولو چې زه سایکل په ځای ما موټر سایکل واخیستو، د خپل تېرل په مقابله کې اوس ډېر زیات ښه یم. بیا د کانګو برازیل نه مبلغ لیکي چې یو غریب احمدي دی علیبه صاحب چې مزدوري کوي او هره میاشت ډېره باقاعدګۍ سره چنده ورکوي. موږ چې د وقف جدید د چنده اعلان وکړو نو وایي چې ما سره صرف 2000 فرانک سیفا وو
او چېرته راته کار هم نه میلاوېدو. بیا وایي چې زه جومات ته لاړم، د مې 2 نفله وکړه او بیا لاړم. صدر صاحب له مې هغه 2000 فرانک سیفا په چنده کې ورکړه. وایي چې ماښام یو تن ما ته 20,000 فرانک سیفا راواستول او د هغه پیسې وایي چې یو موده مخکې ما هغه لپاره څه مزدوري کړې وه، خو هغه ماله پیسې نه وې راکړې. نو وایي چې زه دا ګڼم چې د چندې په برکت خدای پاک هغه مجبوره کړو چې ماله زما پیسې راکړي او داسې خدای پاک یو په لس عمره ما ته هغه پیسې واپس کړي. بیا د بینین مبلغ لیکي چې د هغه زیو احمدي دی کاندې صاحب د ګوګورو جومات سره تعلق دی. هغوی خصوص بیعت کړی دی او چندې شروع کړي دي. دوی ځان کې بغیر معمولي بدلون محسوسوي. دې ځل چې دوی نه د وقف جدید چنده واخیستی شو نو دوی ډېرې په خوشحالۍ ورکوه او ویل چې کله راسي مې چې چنده ورکول شروع کړی دی نو زما کاروبار د خدای پاک په فضل وده کوي لګیا دی او زما په کارونو کې هم په غیر معمولي طور برکت را روان دی. زه دا ګڼم چې دا هر څه په احمدیت کې د شاملېدو او د چنده ورکولو برکت دی. بیا سیرالیون کې زموږ مبلغ دی په کینما ریجن کې، هغه د حاجي شکو صاحب باره کې لیکي چې هغوی ویل چې مخکې به د خپلو ماشومانو له طرفه د وقف جدید چنده به ما په خپله ورکوله، خو دې ځل ما خپلې لور ته ویلي دي چې هغه د خپلې د چندې لوز په خپله ولیکي او بیا به یې ورکوي هم د خپل جیب نه. د وقف جدید سکرټري صاحب چې د وقف جدید لوز اخیستو لپاره هغوی کره لاړه نو ډاکټر صاحب حاجي شیخو خپلې لور ته وویل چې واده ولیکه نو هغې ویل چې هغه به 10,000 لیون ورکوي. ډاکټر صاحب وایي چې زما خیال دا و چې کیدای شي چې 3 سره به ولیکي، خو چې لور یې 10,000 وویل نو مور ورنه تپوس وکړو چې دونه پیسې به له کومه ورکوي. ډاکټر صاحب خپله اهلیې ته وویل چې هغه د چوپ وسي، لور یې په خپله خوښه دا لیکي نو پرېږدي چې ولیکي. یو څو ورځې چې تېرې شوې نو ډاکټر صاحب یو څو خپلوان هغوی سره ملاوېدو لپاره راغلل او چې هغوی تلل نو د هغوی لور له 15,000 لیون ورکړه. د هغوی لور فوراً 10,000 لیون ډاکټر صاحب له ورکړه چې دا زما هغه چنده ده چې د کومې ما لوز کړی و. نو د دغو لرو علاقو اوسېدونکو احمدیانو له او د هغوی بچو له خدای پاک بې انتها اخلاص ورکړی دی او هغوی د چندو په اهمیت پوهېږي. دا څوک دی چې د هغوی په زړونو کې دا تحریک پیدا کوي؟ یقیناً چې د خدای پاک نه بغیر دا بلې څوک هم نشي کېدی. خو بیا د دنیا ړندو ته نه ښکاري چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د خدای پاک له طرفه رالېږلي شوي دي. دا هم یاد لرئ چې نوي راتلونکي ډېرې په تیزۍ په اخلاص او په وفا کې ترقي کې لګیا دي. په نیکو کې د وړاندې کېدو چې کوم د هغوی روح دی نو دې طرف ته پخوا راځي چې کوم خاندانونه احمدیان دي هغوی ته هم پام کول پکار او د فکر پام کول پکار دی. بیا د کنساشان زموږ مبلغ لیکي چې د هغه یو احمدي د ابراهیم صاحب چې د ګډو او د چیلو د خرڅو د بیې کار کوي. د احمدیت قبلولو نه مخکې د هغوی د کاروبار حال کافي خراب و او هېڅ نفع ورته نه کېده. د احمدیت قبلولو نه پس هغوی د خپل حیثیت مطابق چنده ورکول شروع کړه. د چندې په برکت د هغوی د کاروبار حالت ښه شو. موصوف د دغې خبرې اقرار کوي چې دا ټوله د هغې مالي قربانۍ نتیجه ده چې کوم هغوی په جومات کې د داخلېدو نه پس کړې ده. د کانګو کنساشا مبلغ لیکي چې د بکونګو صوبې موبانزا کونګو جومات یو اوسېدونکي مصطفی صاحب دی سږ کال په روژه کې هغوی بیعت کړی و. همدغه دوران د هغوی یوه خور چې عیسایي ده ډېره بیماره شوه او یو لوی رقم د هغې په علاج خرج کېدل شروع شو. همدغې میاشت کې چې هغوی په جومات کې چې د مال د قربانۍ تحریک واورېدو
نو چنده یې ورکړه او د خور د صحت لپاره د دعا درخواست سره چنده هم ورکړه. نو دې نه بس د هغوی د خور صحت ښه کېدل شروع شو. هغوی په خپله دا وایي چې دا هر څه د هغې مالي قربانۍ برکت دی چې کومه هغوی د خدای پاک په لاره کې کړی و. بیا د مالي امیر صاحب بیانوي چې د هغه زوی احمدي محمد جاره صاحب جوماتي چندې ورکولو نه مخکې ډېر غریب و، خو چې کله راسې هغوی جوماتي چندې ورکول شروع کړي دي نو د هغوی غربت په ختمېدو شو. د خدای پاک په فضل په مالي کې اوس ځینې ملګري دي چې نمایانه مالي قربانۍ کوي. لږه موده مخکې یو زلمي داود سالف صاحب چې یو غریب مصري دی، هغوی په شروع کې هر هفته 1000 فرانک صفه چنده ورکوله او بیا د هغوی په کار کې او په اخلاص کې دومره برکت شو چې یو څو ورځې مخکې هغوی 1,53,000 فرانک ورکړي دي چې د 200 پونډونو برابر جوړېږي. په نوموبایونو کې د خدای پاک په فضل د چندې رجحان ترقي کوي لګیا دی او ډېر په اخلاص هغوی چنده ورکوي. همدغه شان د جومات یو بل مخلص افغانه صاحب دی، هره میاشت هغوی 1,50,000 فرانک یعنې 200 پاونډز ورکوي. په دغو غریبو ملکونو کې دا پیسې ډېرې زیاتې دي. دې نه علاوه هغوی 2,50,000 فرانک صفه یعنې تقریبا 310 پاونډز زکات هم ورکړی دی او د خدای پاک په فضل په ایمان او په یقین کې ترقي کوي لګیا دی. د هندوستاني کشمیر یو انسپکټر صاحب لیکي چې 13 ورځو کې چې په کشمیر کې کم سیلاب راغلی و نو په هغې کې د سرینګر ښار تقریبا په سرینګر ښار کې چې کوم د احمدیانو کورونه دي ټول متاثره شوي وو. ستمبر کې دا سیلاب راغلی و، دومره اوبه وې چې 36 کورونه پکې ډوب شوي وو. وایي چې زه چې کله په دوره د سرینګر جومات ته ورسېدم نو پریشانه وم چې سږ کال به 100% وصولي ونه شي ځکه چې خلک هلته د خپلو کورونو په چتونو باندې په اوسېدو مجبوره وو. کورونه د خټو نه ډک وو او د ټولو کورونو بد حال وو. نو انسپکټر صاحب وایي چې کوم کور ته به چې تلم نو د دې وینا همت به مې نه بیا مونتو چې چنده اخیستو لپاره راغلم. وایي چې خلکو به چې ولیدم نو په خپله به رانه د چندې باره کې تپوس وکړو او زه ډېر حیران شوم چې خلک ډېرې په خوشحالۍ خپلې پاتې چندې ورکوي لګیا دي او د تکلیف نه باوجود هم د هغوی تندي چوڼ نه وو. د خدای پاک په فضل د سرینګر د جومات بجټ پوره شو. دا نظاره چې ګورو نو سترګې د اوښکو نه ډکې شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابیانو یاد راشي چې سره چې قبول لپاره بس نه وو خو په قربانۍ کې به هغوی د ټولو نه وړاندې وو. حقیقت دا دی چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپلو جومات ته چې ګورو نو ایمان هم زیاتېږي. بنین نه زموږ معلم لیکي چې یو نوموبایي ډېرې باقاعدګۍ سره په دغه نیت به چنده ورکوله چې خدای پاک د هغوی خاندان احمدي کړي. هغوی په خپله احمدي وو خو د خاندان خلک یې له احمدي نه وو. هغوی بیانوي چې ما خوب ولیدو چې زما د چندو له برکته زما ټول خاندان احمدي شوی دی. نو په دې خوب ما ته تحریک وشو چې زه هغوی ته تبلیغ وکړم. مخکې به هغوی تبلیغ نه کولو خو د خوب په وجه بیا هغوی ته تبلیغ هم شروع کړو. نو وایي چې ما هغوی ته تبلیغ هم شروع کړو او دې مقصد لپاره به مې بیا په خاص ډول چنده ورکول هم شروع کړه او نن زه ډېر په فخر دا خبره کوم چې زما ټول خاندان احمدي شوی دی. دا صرف د دین په لار کې د مال د قربانۍ برکت و. بینین کې د موګورو کلي یوه میرمن شابیل صاحبه ده. هغوی وایي چې تېر کال زما دا حال و چې کم کار یا کاروبار به مې چې شروع کړو راته پکې نقصان کېدو یا یو کار به مخکې نه روانېدو. یو ورځ معلم صاحب زما پام وګرځولو چې په دیندارۍ د خدای پاک په لار کې خرچ پکار دی او دې کې پکار دی چې باقاعدګي هم وي. نو ما سوچ وکړو چې زه دا به وګورو چې څه فایده کوي، یعنې په صحیح طریقه چې څومره آمد دی په هغې باندې چنده به ورکوم. نو چې کله راسي چې مې باقاعده چنده ورکول شروع کړې ده نو هغه وخت نه زما کاروبار هم سم روان دی. په کور کې مې مالي فراخي ده، زما ټول کارونه سم شو. د خدای پاک د
دا لفظ رښتونه دي چې هغه خرج کوونکو له ډېر څه ورکړي. بیا هم د هندوستان یو انسپکټر قمرالدین صاحب لیکي چې د مالي کال په شروع کې د کیرالې صوبې یو علاقې ته لاړم، نو هلته مې د 6 کالو یو هلک سره ملاقات وشو. هغه راته وویل چې ما په انټیریر ډیزاینینګ کې تعلیم مکمل کړی دی او اوس خپل پلار سره یو کاروبار به شروع کوم. د وقف جدید چندې اهمیت باره کې مې چې هغه ته وویل، نو هغه هماغه وخت خپل بجټ د 2 لکو روپو ولیکلو او ویې ویل چې کار مې اوس شروع کړی دی، خدای خبر شي دا واده به له کومې پوره کوم. بیا وایي چې هغوی ما ته خط ولیکلو چې هغوی ته به تحریک کوي چې 2 لپاره د پخپله ما ته ولیکي. نو وایي چې بیا چې زه کله وصولۍ لپاره هلته لاړم، نو هغه ډېر خوشحاله و او راته یې وویل چې د خدای پاک په فضل ډېرو بینکونو نه راته د انټیریر ډیزاینینګ کار راکړی شوی و چې پرې راته ډېرې پیسې ترلاسه شوې. نو بیا ما هغه وخت هغوی خپله واده چې د 2 لکو مکمله ادا کړه. بیا هم د هندوستان نه د وقف جدید ناظم مال لیکي، نائب ناظم مال، چې د اتر پردیش دورې کې مې ملاقات د کانپور سیکرټري مال محمد فرید انور صاحب سره وشو. هغوی د وقف جدید خپله چنده ټوله ورکړه، ورسره بلنه راکړه چې ماښام د هغه کور ته راشم. ماښام چې لاړم، نو هغوی راته وویل چې زما د 8 کاله لور د 2 ورځو راځي ستاسو انتظار کوي لګیا ده. هغې ماشومې نوم سجیله و. هغه غلی غوندې دننه کمرې ته لاړه او لږ ساعت پس چې واپس راغله، نو ورسره په لاس کې د ماشومانو خزانه وه. هغه یې ماله راکړه او راته یې ویل چې پوره کال راسئ، زه په دې کې چندې لپاره پیسې جمع کوم لګیا یم، تاسو دې نه ټولې پیسې راوباسئ او رسید راله راکړئ. په هغې کې 215 روپۍ وې. نو وایي چې ما چې دا وکتل، نو زه ډېر حیران شوم چې یو د 8 کالو ماشومه چې د خدای پاک په فضل د وقفونو په تحریک کې شامله ده، خپله د وقف جدید واده په خپله لیکي او ورکوي هم د وعدې نه زیاته. او مخکې دا ویلي وو چې په ماشومانو کې چې کومه دارو پیدا کېږي لګیا ده، نو دا هر څه څوک کولی شي، صرف او صرف خدای پاک دی چې د ماشومانو په زړونو کې دا هر څه اچوي. خو مور پلار پکار ده چې د کور ماحول د دیني ساتي او د نیرو نیکو د عبادتونو اهمیت سره سره دی د چندو اهمیت دی هم وخت په وخت د ماشومانو په زړونو کې اچوي. داسې واقعات هم شته چې کله چندو پسې خلک لاړل او ماشومانو ته یې وویل چې ستاسو پلار ستاسو له طرفه ستاسو چنده ورکړې ده، نو هغوی به ورته ویل چې پلار هم چې څه ورکړ د هغې ثواب خو به هغه ته رسي، موږ خو به خپله چنده په خپله ورکوو. د فرانس امیر صاحب وایي چې یو ملګري ته چې د وقف جدید د چندې باره کې وویلی شو، نو هغه ویل چې دا وخت چې څومره پیسې ما سره وې، ما هغه ټولې چندې کې ورکړې. کور والا ورته وویل چې څه خو ځان سره پرېږده، د کور خرج به څنګه چلي. نو هغه ورته وویل چې د وقف جدید خو زما واده خو مخامخا ورکوله، د کور انتظام به خدای پاک پخپله وکړي. هغوی وویل چې بله میاشت راته د حکومت د صحت د محکمې لخوا یو خط راورسېدو چې ستاسو د میډیکل رپورټ کتونه پس موږ تاسو له د 2 کالو خرج ورکولو فیصله کړې ده او په دغه سلسله کې د 3 میاشتو ادایګي هم تاسو ته رالېږلې کېږي لګیا ده. دوی چې هغه پیسې وکتې، نو هغه د هغو پیسو نه په سلو ورځې زیاتې وې چې کومې هغوی د وقف جدید په چنده کې ورکړې وې. خدای پاک په خپل فضل او کرم د مالي قربانۍ میوه ورله په یو میاشت کې دننه ورکړه. انګلستان کې د لجنه د تحریک جدید سیکرټري وایي چې هغوی ته دلته د یوې حلقې د وقف جدید سیکرټري ویلي دي چې یوه ښځه چې په مالي لحاظ ډېره کمزورې وه،
چنده نشو ورکولی خو بیا چې کم نه کم څونه کېدی شو خپله چنده یې ولیکله. نو هغه وایي چې د چنده لیکلو نه پس هغې دعا شروع کړه چې خدای پاک دې راله توفیق راکړي چې دا واده پوره کړم. دې ښځې له ګنډل ورتلل. نو لږو ورځو پس ورته د ګنډلو ډرونه میلاوېدل شروع شو او دې نه پس هغې صرف دا نه چې خپله واده پوره کړه بلکې پیسې هم ښه ګټل شروع کړي. نو بیا هغې خپله واده نور هم زیاته کړه. دلته به زه دا هم ووایم چې تحریک جدید او وقف جدید کې هم د انګلستان لجنه صرف دا نه چې ماشاءالله ډېر په محنت او په همت خپل هدف پوره کړی دی بلکې د هدف نه هم ډېرې زیاتې پیسې ورکړې دي. د بینین امیر صاحب لیکي چې د بینین په قطبي او منځنۍ علاقې کې فولاني قبیله په لوی شمېر کې آباده ده. تېرو کلونو کې دغې قبیلې نه بیعتونه شوي وو. د دغې قبیلې 3 کلي د مولیانو د مخالفت په وجه د بیعت نه لږه موده پس د بیعت نه لرې شوي وو. د برکینا فاسو نه فولاني قبیلې سره تعلق لرونکي یو معلم بینین ته واستولی شو چې هغه دې په دغه علاقې کې رابطې جوړې کړي او د خلکو غلطفهمۍ دې لرې کړي. نو هغه په دغه علاقه کې یو میاشت کار وکړو او د خدای پاک په فضل دا 3 واړه کلي یو ځل بیا په جومات کې داخل شو او د هغوی په ایمان کې ډېره ترقي وشوه. دغو 3 واړو کلو په خپله د ګاڼو خرچه وکړو د بینین په جلسې کې شامل شوي وو. او د جلسې نه پس چې دوی واپس خپل کلي ته لاړل نو لږو ورځو پس د جومات معلم دوی له رالو او زما له طرفه ورته دا وویل چې نو موبایلو له په مالي قربانۍ کې برخه ورکول پکار ده. که لږه وي نو بیا نو دا اوس د دسمبر میاشت وه چې د وقف جدید دا دایګۍ وروستی میاشت وي. نو وایي چې باوجود له دې نه چې دوی په ګاډي باندې یوه لویه خرچه کړې وه او حالات هم تنګ وو خو د ایمان جوش یې دومره و چې بیا هم دا خبره چې څنګه واورېده نو فوراً د 3 واړو کلو خلک د وقف جدید چنده کې هم شامل شو. نو همدغه شان دې دوران دې قبیلې نه تقریباً 1000 نوي بیعتونه هم ترلاسه شو. نو دا د مالي قربانۍ یو څو واقعات دي چې څنګه خلک ناقلاره وي چې دا چنده ورکو. ډېرو واقعاتو کې مونږ دا وکته چې څنګه خدای پاک دا پیسې زیاتې کړي او واپس یې ورکړي. نو د خدای پاک لوزونه رښتونې وي. دې واقعاتو نه یو طرف ته که د خدای پاک د کلام رښتونولي ښکاره کېږي نو بل طرف ته دا واقعات دا هم ظاهروي او موږ پخپله د دې تجربه لرو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام جومات چې چېرته هم وي د دنیا په کوم ملک کې هم چې وي هلته ورته د خدای پاک د تاییداتو نظارې ښکاري. ما مخکې په تېرو کلونو کې دا ویلي دي چې د وقف جدید تحریک د پاکستان نه بهر ملکونو او په خاص طور د هندوستان او د افریقې ملکونو ضرورتونه پوره کولو لپاره حضرت المسیح ربي رحم الله تعالی شروع کړی و. مخکې په خاص طور دومره زور نه ورکړی کېدو د پاکستان نه بهر چې کوم ملکونه دي په خاص طور د یورپ یا مالداره چې کوم ملکونه دي نو دا ټولې پیسې د دغو ملکونو په افریقې کې خرج کېدې. د خدای پاک په فضل دا وخت به زه تاسو د افریقې مختصره جایزه ښودل غواړم چې د افریقې 18 ملکونو کې 95 جوماتونه جوړېږي لګیا دي او ځینې لوی جوماتونه هم جوړېږي لګیا دي ځکه چې هلته شمېر هم زیاتېږي لګیا دی او تبلیغ نوي میدانونه هم پرانیستل کېږي لګیا دي. حضرت مسیح موعود علیه السلام هم دې طرف ته خاص پام زموږ ګرځولی دی چې چېرته د اسلام پېژندنه کول غواړئ تبلیغ کول غواړئ نو هلته یو جومات جوړ کړئ. د افریقې نه علاوه نورې دنیا کې دا کارونه روان دي
دا وخت افریقې نه علاوه تقریبا 15 نور ملکونه هم دي. اووه ملکونه داسې دي چېرته چې سږ کال 294 جوماتونه جوړ شوي دي. همدغه شان 184 میشن هاوسونه جوړ شوي دي. د یورپ او د غربي ملکونو د وقف جدید چنده تقریبا 80% په افریقني ملکونو کې خرج کیږي. باوجود له دې چې افریقني احمدیان اوس د خدای پاک په فضل ډېره مالي قرباني کوي، خو د هغوی ضرورتونه زیات دي او بیتونه هم زیات دي. خو په نوموبایونو کې زیات شمېر د ډېرو غریبانو دی، نو ځکه هغوی په پوره ډول خپل اخراجات پخپله نشي کولی. دوی بهرحال د مدد ضرورت لري، لکه څنګه چې په واقعاتو کې بیان شو چې هغوی څنګه قربانۍ کوي. خو داسې واقعات هم شته او داسې دوه واقعات ما بیان کړي وو چې مخالفان څنګه نوموبایل په مختلفو طریقو د بیعت نه د لرې کولو کوششونه کوي. نو کمزوري خلک هم وي چې کوم بیا واوړي، خو بیا داسې مضبوط ایمان لرونکي هم شته ډېر چې د هېڅ څیز پروا نه کوي. بهرحال دې طرف ته پام ګرځولو لپاره ما جوماتونو ته دا ویلي وو چې هغوی د بیعت نه پس بیعت کوونکو سره مسلسل رابطې دې ساتي او دا رابطې دې مضبوطوي. بار هلته ځئ چې تربیت اړخونه مخې ته راشي او تربیت هم وشي. د افریقې ځینې ملکونه داسې دي چې لارې یې ګرانې دي، لرې دي او ځنګلونو نه یې لارې تېرې شوې دي. نو هلته د رابطې دقت په وجه رابطې مضبوطې نه دي جوړې شوې، نو ځکه ډېرې مودې پورې بیا د جوماتونو او د نوي احمدیانو سره رابطې نه جوړېږي. بیا د معلمانو او د مبلغینو کمې دي. که هغوی بار ځي نو رابطې به جوړېږي، که تکلیف وي نو ورته بیا به هم ځي، خو شمېر یې کم دی نو ځکه تللی هم نه شي. نو ځکه ډېر بیتونه لکه څنګه چې ما وویل ضایع هم شي. نو په دغو ملکونو کې جوماتونو ته په خاص ډول د دې خبرې انتظام کول پکار دی چې کم نه کم په شروع کې یو کال په خاص ډول ډېر پام دې کوي. ما د خلافت په وړومبي کال دا خبره کړې وه چې بې شمېره بیتونه ضایع کېږي لګیا دي. نو کم نه کم چې کم زاړه بیتونه شوي وو د هغوی کم نه کم 80% پکار ده چې د رابطو په ذریعه واپس راوستل شي. نو د خدای پاک په فضل بیا جوماتونو کوششونه هم کړي دي او په خاص سره افریقې کې، او بیا چې رابطې وشوې نو خلکو ګیلې هم کولې چې تاسو په موږ بیتونه وکړو، بیا زموږ پوښتنه ونه کړه. ډېر پکې داسې وو چې د زړه نه احمدیان وو، خو د احمدیت د تعلیم نه بیا خبر نه وو، د تربیت کمې وو. بهرحال د خدای پاک په فضل د لکونو په شمېر کې نوې رابطې وشوې او هغه خلک واپس راغلل او اوس تربیت لپاره فعال نظام شروع شوی دی چې پکې نوره مضبوطي پکار ده چې راشي. د رابطو په بحالۍ کې د ټولو نه زیات کوشش د ګانا جومات کړی دی او بیا ورپسې دویم نمبر د نایجیریا دی. همدغه شان نور افریقي ملکونه دي. په تنزانیا کې ډېر کمې دي. دوی ته کوشش پکار دی چې زیات فعاله کړي خپلې رابطې، ځکه چې هلته ویل کېږي چې په یوه زمانه کې ډېر بیتونه شوي، هغوی ټول ولټوئ.
یورپ کې 100 یا ډېره زیات کاله مخکې چې کله د بوسنیا حالات خراب وو، نو د بوسنیا چې کم خلک جرمني ته راغلي وو، نو ویل کېږي چې هغوی کې تقریبا 100,000 کسانو چې چا بیعت کړی وو. خو بیا هغوی خپل ملک ته واپس لاړل او رابطې ختمې شوې، نو خبر نه یو چې هغوی څه شو. نو په دې لحاظ هم په دغو ملکونو کې د رابطو ضرورت دی. همدغه شان په هندوستان کې وایي چې په غربي بنګال کې بیعتونه شوي وو، نو هلته د لټون ضرورت دی. نو مباین چې د چندو نظام ته راوستی شي، نو هله رابطه بیا مضبوطه پاتې کېږي او د ایمان مضبوطۍ سره سره د جماعت نظام سره تعلق قایم شي. نو ځکه ما دا ویلي دي چې نوي راتلونکي په طریق جدید او په وقف جدید کې هم شامله وي. پخواني چې کوم خلک دي هغوی ته هم دا احساس ورکوي. ځینې جماعتونه خو په دغه حواله ډېر فعال دي او کار کوي، خو ډېرو ځایونو کې سستي هم شته. ما خو دا ویلي وو چې که څوک 10 د کال ورکوي نو هغه هم ترې اخلي، کم نه کم یو تعلق خو به بیا قایم وي. هر یو ته معلومېدل پکار ده چې موږ به د مال قرباني ورکوو. د خدای پاک په فضل د مال قرباني کوونکي هر کال زیاتېږي، خو دا شمېر دومره زیات هم نه دی چې څومره پکار دی. مثلا سږ کال د وقف جدید شاملونو کې د 85 کسانو اضافه شوې ده، او الحمدلله چې دا د جماعت د ترقۍ معیار دی چې په دې کې اضافه کېږي په مالي قربانۍ کې. خو که کوشش شوی وي او نوي بیعت کوونکو کې د نوي بیعت کوونکو 20% هم شامل کړی شوی وي، نو د بیعتونو په لحاظ دا شمېر پکار ده چې 100,000 او 10,000 نه څه بره وي. نو ترقي خو بېشکه چې روانه ده د خدای پاک په فضل، خو لا نور ځای په دې کې شته. را روان کال کې به د شاملینو هدف د وکالت مال لخوا د جماعتونو له ورکړې کېږي، دې طرف ته پوره پام وکړئ. د خدای پاک په فضل ماته د اخراجاتو هېڅ فکر نشته چې هغه به څنګه پوره کېږي، ځکه چې خدای پاک به انشاءالله هغه پوره کوي. دا د هغه لوز دی. موږ له پکار دا ده چې د قربانۍ روح پیدا کوونکي دی موږ کې زیات شي، او د دې د زیاتولو ضرورت دی. دې لپاره عهدهداران دې دعا هم کوي او کوشش هم، او عام نور احمدیان دې هم د رابطو مهم جاري ساتي. څوک چې نیک فطرته دي او خدای پاک یې بچ کول غواړي، نو هغوی به انشاءالله واپس راځي، او کمزوري که لرې شوي دي نو هغوی سره همدردي خو موږ ضرور کوو چې هغوی د خدای پاک یو انعام ترلاسه کړو او بیا یې بیالودو. خو د خپل د شمېر د کمۍ هېڅ فکر موږ نه لرو. حضرت مسیح موعود علیه السلام د شمېر نه زیات اخلاص او وفا کې وړاندې شوي مخلصینو طرف ته زموږ پام زیات ګرځولی دی چې هغه زیات پیدا کېدل پکار دي په جومات کې. نو د نومباینو او د پخواني احمدیانو هم واقعیت داسې وي چې د مالي قربانۍ د معیار زیاتېدو په وجه د هغوی د اخلاص پته ورکوي. د هغوی د اخلاص د معیارونو نه موږ خبرېږو، خو جماعتي نظام له پکار ده چې دا کم چې ځای شوي دي هغوی نه د خبرېدو هم پوره کوشش وکړي. لکه څنګه چې ما وویل چې په هندوستان کې د بنګال په علاقه کې د غربي بنګال په علاقه کې بیعتونه شوي وو، نو جاج اخیستو لپاره پروګرامونه جوړول پکار چې د رابطو د ماتېدو
او کم خلک چې بیعتونو نه اورېدلي دي د هغوی د وجوهاتو نه موږ خبر شو. مخکې بیا دا کمی وړاندې وساتو، د تبلیغ او د تربیت جامع منصوببندي وکړو. همدغه شان باقي دنیا کې هم په دغه طریقه کار کول پکار دی چې څوک هم چې په جومات کې شامل شي نو هغه سره به موږ څنګه رابطه ساتو که څومره هم لرې ځای کې هغه اوسېږي. رابطه انتهایي ضروري ده. خدای پاک دې جوماتونو له د دغه کار توفیق ورکړي. اوس لکه څنګه چې طریقه ده د جنوري وړومبۍ یا په 2مې جمعې د وقف جدید د نوي کال زه اعلان کوم او د تیر کال څه قواعد هم وړاندې کوم. نو د وقف جدید 50 کال د خدای پاک د فضلونو په راغونډولو په 31 دسمبر ختم شو او د 1 جنوري نه 58 کال شروع شو. عالمگیر جماعت احمدیه له سخت کال د خدای پاک په فضل په وقف جدید کې د 2 لکو او د 9,000 پاونډونو د قربانۍ توفیق ترلاسه شو چې د تیر کال په مقابله کې 2,01,000 پاونډ زیات دی. پاکستان سره فهرست دی. تیر کال انګلستان بره راغلی و، دې نه پس انګلستان، امریکا، بیا جرمني، بیا کینیډا، بیا هندوستان او بیا آسټرالیا. آسټرالیا کې ماشاءالله د شمېر زیاتولو او د وصولۍ په لحاظ هم ډېر کار شوی دی. آسټرالیا نه پس انډونیشیا ده، بیا دوبۍ، بیا بلجیم او بیا یو بل عرب ملک. د کرنسۍ په لحاظ چې کومه اضافه ده نو آسټرالیا نمایان اضافه کړې ده، لکه څنګه چې ما ویل هغوی 122% اضافه کړې ده. کینیډا 21%، دې نه پس هندوستان 14 یا تقریبا 19%. د سړي سره د اګیا په لحاظ امریکا په وړومبي نمبر ده، هغوی $80 سړي سر ادایګي کړې ده. د سویټزرلینډ 59 پاونډه ده، د انګلستان 51 پاونډ، د آسټرالیا 56، بیا بلجیم، بیا فرانس، بیا کینیډا او بیا جرمني. په لویو جوماتونو کې جرمني ټولنه رسو ده. د شاملونو شمېر د وقف جدید د شاملونو شمېر د 11 لکو او د 9,000 نه زیات شوی دی او په شمېر کې د اضافې په لحاظ مالي، بنین، بورکینافاسو، ګامبیا او د کیمرون جوماتونه قابل ذکر دي. د مجموعي وصولۍ په لحاظ په افریقې کې غانا په وړومبي نمبر، بیا ورپسې نایجیریا او بیا موریشس. پاکستان کې د بالغانو او د اطفالو حساب بیل بیل وي. نو د بالغانو په لحاظ وړومبي 3 جوماتونه دا دي: وړومبي نمبر میں د بالغانو په لحاظ وړومبي 3 جوماتونه دا دي: وړومبي لاهور، دیم ربوت، دریم او د کراچۍ جومات. د ضلعو پوزیشن دا رنګ دی: راولپنډي په وړومبي نمبر، بیا فیصل آباد، بیا سرګودا، بیا گوجرانوالا، گجرات، عمرکوټ، ملتان، حیدرآباد، بهاولپور، پیښور. د اطفالو 3 لوی جوماتونه دا دي: وړومبي لاهور، دیم کراچۍ، دریم مربع. او د اطفالو په لحاظ د ضلعو پوزیشن دا رنګ دی: سیالکوټ، راولپنډي، فیصل آباد، سرګودا، گوجرانوالا، ناروال، گجرات، عمرکوټ، حیدرآباد او ډېر غازي خان. د مجموعي وصولۍ په لحاظ د انګلستان 10 لوی جوماتونه دا دي: برمنګم ویسټ، رینز پارک، مسجد فضل، جلنګم، وسټر پارک، برمنګم سنټرل، ویمبلډن پارک، نومولډن، هونسلو نارت او چین. د ریجنونو پوزیشن دا دی چې لندن ریجن په وړومبي نمبر، بیا میډلینډز، بیا میډلسیکس، بیا اسلام آباد، نارت ایسټ او ساوث ریجن. وړوکي جوماتونه دا شان دي: سپین ویلي،
वसूली के लिहाज से अमेरिका की 10 जमातें हैं। सिलिकॉन वैली नंबर 1, फिर डेट्रॉयट, Bromley and Lucian, second Thombo, Wolverhampton. د وسیله په لحاظ د امریکې لس لوی جوماتونه سیلیکون ویلي په وړومبي نمبر، بیا ډیټرایټ، بیا سیاټل، بیا یارک، هریسبرګ، بیا لاس انجلس، بیا بوسټن، بیا سنټرل ورجینیا، بیا ډلس، بیا هیوسټن او بیا فیلاډلفیا. د جرمني 15 لوکل امارات دا دي په وړومبي نمبر هامبرګ، بیا فرانکفورټ، بیا ګروزګراو، بیا ډامسټډ، بیا ویسبادن. او د وسیله په لحاظ 10 جوماتونه دا دي روډرک مارک، نویز، نیډا، فلورسهایم، کولون، فرډبرګ، کوبلن، مهدی آباد، فولډا، هیډنوی. د وسیله په لحاظ د کاناډا لوی جوماتونه دا دي ایډمنټن، ډرهم، ملټن، جارج ټاون، سسکاټون ساوث، سسکاټون نارث. د وسیله په لحاظ د هندوستان صوبو کې کیرالا، جموں کشمیر، تامل ناډو، آندھرا پردیش، غربي بنګال. دا وړومبي لس لوی جوماتونه دي. کیرالا په وړومبي نمبر، بیا جموں کشمیر، بیا تامل ناډو، بیا آندھرا پردیش، غربي بنګال، اڑیسہ، کرناټک، قادیان، پنجاب، اتر پردیش، مہاراشټرا، بہار، لکشدیپ او راجستان. د وسیله په لحاظ د هندوستان جوماتونه کیرالای، کالیکټ، حیدرآباد، کلکته، قادیان، کرنول ټاون، سولو، بنګاډي، چنای، بنگلور، کروناګاپلي او په اخره کې 3 جوماتونه دي کروناګاپلي، پاتاپریام او کران. د استرالیا لس جوماتونو کې په وړومبي نمبر بلیک ټاون، میلبرن، ماونټ رایټ، ایډلیډ، مارسډن پارک، برسبن، کیمبرا، پرت، تسمانیا، ډاروین. خدای پاک دې د قربانۍ کوونکو په اعمالو او په نفوسو کې به انتها برکت واچوي. په اخره کې زه دې دعا طرف ته پام ګرځول غواړم چې د پاکستان احمدیانو ته په خاص ډول دعا کوئ. په ربوي کې یو څو ورځې راسې د مخالفینو او د معاندینو طرف لخوا د حالاتو د خرابولو ډېر کوشش روان دی. خدای پاک د هغوی د شر نه هر احمدي محفوظ وساتي او د هغوی هر شر ته هم په هغوی الټه شي او په ربوي کې د امن او د امان صورتحال قایم پاتې شي. انتظامی او حکومت له دې هم خدای پاک عقل ورکړي چې هغوی دې په صحیح طریقه دا معامله سنباله کړي. همدغه شان مسلمانې دنیا او یورپ کې اوسېدونکو مسلمانانو لپاره هم دعا کوئ. فرانس کې چې کومه ظالمانه واقع شوې ده، څنګه چې د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامه څوک وجل، حالانکه داسې عمل د اسلام تعلیم سره هیڅ لرې تعلق هم نه لري. موږ همیشه هم دا وایو او ثابتوو یې چې دا د اسلام تعلیم سره تعلق نه لري. خو بیا هم نام نهاده مسلمانان او د مسلمانانو تنظیمونه خپلو دغو حرکتونو او ظلمونو نه منع کېږي نه. نو د دې په نتیجې کې دلته مسلمانانو ته بلکې یورپي او غربي ملکونو کې اوسېدونکي مسلمانان د مقامي خلکو لخوا د غلط رد عمل سره مخ کېدی شي. او صرف همدا نه بلکې دا د کوم اخبار مدیر او نور خلک چې وجل شوي دي، نو دا اخبار هم او نور خلک د دې ذی پرست هم د غلط رد عمل په تور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات غلطې حملې کولی شي. خدای پاک دې د دې حکومتونو له توفیق ورکړي
چې دوی دې داسې غلط رد عمل ودرولو کوشش وکړي. څوک چې مجرمان دي هغوی دې راونیسي او د قانون مطابق سزا دې ورله ورکړي. خو که رد عمل غلط وشو نو مسلمانان چې هیڅوک یې نشي پویولی، څوک پویولو والا نه لري، دوی هغوی به بیا خپل رد عمل ښیي او داسې فتنه او فساد به نور هم زیاتېږي. نن هم د جماعت احمدیه دا کار دی چې دا دواړه طرفونه د ظلمونو نه د بچ ساتلو لپاره د دعا وکړي. همدغه شان دغه ورځو کې درود شریف هم ډېر زیات ویل پکار دی او په خپله دایره کې چې د امر خورولو، د امر فضا پیدا کولو لپاره عملی کوشش څوک کولی شي، نو دا کوشش هم پکار دی چې وشي. خدای پاک دې دنیا له د فساد د صورت نه خلاصي وبخښي او دا د فساد صورت د زر په امن بدل شي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله